بلنه ورکوم چې هغه میک ته تشریف وروړي د خپل خیالات اظهار وفرمایي. جناب عبدالخالق پټان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ټولو درنو مشرانو ته، د قوم غیور ځوانانو ته اسلامي طریقې سره سلام یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تاسو مینه، د تاسو احترام، د تاسو استقبال، زموږ دلته راتګ دا د جمعیت علما اسلام دپاره او زموږ دپاره لوی د فخر خبره دی. مونږ که هر چېرته هم لاړ شو، خو تاسو استقبال، تاسو مینه، تاسو احترام دا زموږ په زړه کې هم وي او زموږ په دماغ او په سترګو هم وي. تاسو دومره درانه خوی لرو، تاسو دومره درانه ناستای لرو، تاسو دومره درانه مشران لرو، تاسو دومره درانه علما لرو، تاسو دومره درانه ځوانان لرو. ملګرو، زه به خپلې خبرې مختصر کوم. علما هم نوستي، خو ما اورېدلي دي هغه خلک چې د مذهب سره تړون لري، هغه خلک چې د علماو سره تړون لري، هغه خلک سپکېږي نه. کوم خلک چې د علماو سره ناسته لري، کوم خلک چې د علماو سره تاګ لري، هغه ګمراه کېږي نه. دنیا به پروپاګنډه کوي، دنیا دغه حوالې سره میډیا چلوي. دنیا همیشه دپاره مدرسې تبادلې دي، دنیا همیشه دپاره علماو تبادلې دي، دنیا همیشه دپاره موږ د اسلام پسې، موږ مذهب پسې پروپاګنډه کړې دی. هر وخت په هر میدان باندې د علماو د سپکوالی، د اسلام سپکوالی کړی دی. خو حقیقت دا دی چې اسلام هغومره پرمختګ کړی دی. حقیقت دا دی چې علماو هغومره پرمختګ کړی دی. که مثال نه ګورو، نزګیر موږ د افغانستان حالات وګورو. د دنیا هر یو قوت دا کوشش کړی دی چې خلک قومونه د علماو نه وریا وساتو. دنیا همیشه دپاره کوشش کړی دی چې د دغو خلکو مدرسې، دیني خانقاه دا د دغو خلکو نه خالي وساتو. دنیا د سوشل میډیا د لارې، دنیا د خبرونو د لارې، دنیا د هر پرنټ میډیا د لارې دا کوشش کړی دی چې د علماو قدر اهمیت په دغو خلکو کې کم کوم. په دې کې ځینې ځایونو کې په دنیا کامیابه شوي وي، خو د پښتنو د قبایلو علاقې کې هغه احترام، هغه قدر مو سره هم برقرار دی. علما د لباس حوالې سره کمزوري وي، علما د شان شوکت حوالې سره کمزوري دي، علما د ژوند د طریقه کار حوالې سره کمزوري دي. دا خلک چې خونزده وي هغه بزنسمین نه وي، دا خلک چې مفتي وي هغه بزنسمین نه وي، دا خلک چې مدرسې کې مدرس وي هغه روزګار نه لري. د هغو ټول وخت دې دپاره وي چې د خدای خبره، د خدای حکم، د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم طریقې دا دغو خلکو ته وښیي. دا خلک دومره ښه روزګار کولی شي که وغواړي. دا خلک ښه انګلیش، ښه ترتیب، ښه فلسفه ښیلی شي خپلو بچیو ته که دا وغواړي. خو بیا هم اهمیت ورکوي چې ما بچی مفتي شي، بیا هم اهمیت ورکوي چې ما بچی علیم شي. او باور ولرو چې نن سبا اولاد نه ته خوښ ولې، اولاد نه ته احترام غواړي، اولاد نه ته عزت غواړي، اولاد نه ته سکون غواړي، اولاد نه ته غواړي چې په دغه دنیا او په هغې دنیا باندې ما ته کامیابي راکړي. ته به غواړې چې د ما بچی مذهب ته نږدې وي، ته به غواړې چې ما بچی اسلام ته نږدې وي، ته به غواړې چې ما بچی د خدای او د خدای رسول خبرې ته نږدې وي. نو چې د هر چا هغه بچی اسلام ته نږدې شو، د خدای او د خدای رسول خبرې ته نږدې شو، دغه بچي نه ته هم خوان اخیستلی شي. دا بچی ته هم احترام کې، دا بچی د بل مشر هم احترام کې، او تا دپاره د عزت او د دنیا هم او د آخرت هم د ګټې ذریعه جوړېدلی شي. ملګرو،
ما د تاول ولې مونږ خبرې مختصرې دي. کومه یوه پروپیګنډه دی چې هغه جمعیت پسې نه وي شوی، کومه یوه پروپیګنډه دی چې هغه د جمعیت کینډیډیټ پسې نه وي شوي. ریان شهید نه تاسو د ګیلو حق لرو، مونږ هم لرو او دینه به خلکو کړي هم وي. داسې وخت چې دلته د پي ټي آی حکومت و، هر یو سړي ریاض ته ګوتې اوږدولې چې ته ولې خبرې نه کوې، ته ولې دغو خلاف خبره ولې نه کوې، ته ولې کارونه نه کوې، ته اوسه پرې څه ونه کړلو، ته اوسه پرې علاقې ته پنډونه رانه وړلو. خو تاسو ته ښه پاته دی چې کله اسلام آباد بیس باندې د یوې پارټي د بلې پارټي سره د نظریې اختلاف وي، چې کله د وفاق په سطح باندې د یوې پارټي مشر د بلې پارټي مشر ته یوه سپکه نامه خلي، چې کله د اسلام آباد بیس باندې یو کس په سټیج ودرېږي د تاسو د علماو د تاسو د مشرانو بېعزتي کوي، سپکه کوي، تاسو بیا هغو خلکو نه ګمان کوئ چې صوبایي حکومت کې به هغه امیدوار ته هغه فنډ ورکړي. تاسو بیا دا ګمان کوو چې هغه تو ممبر نه راکوزوي، بیا به تا ته فنډ درکوي چې ته علاقې ته کار وکړه. زما ورونو که ریاض ډېر هم غوښتلی چې زه علاقې ته کار وکړم، و هغه غوښتلو هم، هر یو امیدوار غواړي چې زه د علاقې خلک خوشحال کړم، هر یو امیدوار غواړي چې د علاقې خلک ماله خوشحال وي، علاقې ته زه بجلي راولم، علاقې ته زه صحت راولم، علاقې ته روډ وکړم، علاقې ته ترقي راولم، علاقې ته صحت راولم، علاقې ته اوبه راولم. دا چې تاسو کوم ضرورتونه دي دا بنیادي دي، خو تاسو ته پاته دي دا ټول کارونه د فنډ سره تړلي وي، چې کله وزیر اعلی یې تو نه وي، کله ګورنر یې تو نه وي، کله منسټر یې تو نه وي، کله حکومت یې تو نه وي، کله په صوبایي کې تو حکومت نه وي، په وفاق کې تو حکومت نه وي، نو تا ته چوپ فنډ نه درکوي. د دې وجې نه مې وایي که چېرې روان وخت کې انشاءالله په صوبایي کې به د جمعیت علما اسلام حکومت وي، لیدو به وزیر اعلی وي، لیدو به منسټر وي، لیدو به ګورنر وي، بیا که د مو کارونه نه کېدلو، بیا که مو ته فنډونه نه میلیدلو، بیا چې تاسو ګیله کوو دا رقم په میک ویلاړم، زه به هم ونه ګیلې کوم، زه به هم ونه ښه پوښتنه کوم، زه به هم ورته جواب یم. خو په دغه وخت کې زه دې نه دا ګیله نه لرم چې د 5 کالو کې چې د کوم کړي دي دا یې د سوال ذري وو، د هر یو افسر ته به ورغلی سوال ذري به کړي، چا ته به تیزه خبره نه کړي. او که چېرې حکومت راغلو دا به بیا سوال ذري نه کوي، دا به بیا په سټیج باندې په تیږې حق وغواړي. په ډېرې ته خلکو ووټ ورکړی د دوپاره دی چې یما مسلې حل کړو. یما د پولیسین مشرانو تاسو خپلو خبرو ته خپل قوم ته سنجیده خلک یو، تاسو هېڅ کله هم خپل قوم د مسالو ته پرېښی نه دی. خو زه هم روان وخت امید لرم چې د پولیسین هره یوه هغه خبره چې د دغې علاقې هرې منطقې سره تړلې وي، هر یو قوم سره تړلې وي، مونږ پکار دی چې د هر یو قوم سره ناسته ولرو. هر یوه هغه خبره چې هغه مو ته مړیره کړې دي، هر یوه هغه خبره چې هغې مو ته رقي کې خان جوړ کړی دی، هر یوه هغه خبره چې هغه مو ته روډ نه پرېږدی، هر یوه هغه خبره چې هغه مو ته بجلي نه پرېږدی. پکار یې نور د دغو خلکو سره سنجیده ماحول کې، د مسلماني ماحول کې، د ورورولي ماحول کې، د سیاست په بیس باندې، د جرګې په بیس باندې، د علما په بیس باندې دو سره کینو. دلته چار چاپېره خلک د یوې عقیدې خلک دي، د یو مسلک خلک دي، د یو زبان خلک دي، د یو قبایلو خلک دي. ویلو نه چې د خپلې خبرې حل کړو چې فلسطین هم ترقي وموندي، فلسطین هم خوشحالي وموندي، و دا ممکنه کېدلی شي چې دغو خلکو سره مونږ په سنجیده باندې کینو. خو د دا سب نه هم مونږ دا درخواست کوو که الله تعالی تا ته موقع درکړه، ریاض صحیح ته انشاءالله الله تعالی موقع ورکوي، انشاءالله دا موقع مو په سترګو ګورو. ډېر خلک داسې دي چې د جمعیت سره یې حلف لیکلی دی، ما چې کله انټرویو ورکوله ما نه هم حلف خسته دی د خدای او د خدای رسول په نامې باندې چې که ما ته ټکټ میلاو شو که میلاو نه شو، زه به د جمعیت علما اسلام په دواړو صورتو کې تعاون کوم. خو باور ولرو چې ما داسې خلک هم ولیدلو چې هغو پړاو هم کړی دی، دستخط یې هم پکړی دی، شعور هم لري، پوهه هم لري، او ځان د دې خبرې هم قایل کوي چې دغه باندې زه پوهېږم، بیا هم د خدای او د خدای قسم او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې قسم باندې نن بیا هغه خلک ورزي کوي د خپل مفادو دپاره. نو موږ تاسو ته دا
چې د پولیسین خلک همیشه دوپاره د جمعیت تړون کړی دی او روان وخت به انشاءالله جمعیت علما اسلامي دي اکابرین ایدی امیدواران ایدی کارکنان ایدی خاوری دوپاره ایدی خاوری مشورانو دوپاره ایدی علماو دوپاره ایدی ځوانانو دوپاره درون به نظر لري او انشاءالله درون به ورته کتل کېږي ډېره مننه بریالي اوسئ